बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कदरमन कतुनको अस्सलाम वालेकुम। ज़ स्तासु ورور फजल करीम और ज़मा मलगरे ताहिर रशीद स्तासु په خدمت کې حاضر یو। کتونکو نن د نسیم افریدي سابقه ځینی ناظم چې کوم و دغه له طرفه یوه جرګه رابلل شوې وه. جرګه مقصد دا و چې په کوهاټ کې کوم د ګیس لوډ شیډینګ روان دی یا د بجلی لوډ شیډینګ روان دی، په دې باندې خبرې اترې د مختلفو علاقو خلک چې کوم دي، مشران چې کوم دي، هغوی سره وشي چې هغوی څه لای عمل ورته مخته تیاروي. ځکه چې موږ خلک کوهاټ خلک چې کوم دي دا په احتجاجونو باندې هم ستړي شو، نورو چې کومې هڅې کېږي په هغو باندې ستړي شوي دي، خو اوس د جرګې د لارې دغه مسله هوارولو کوشش دوی کولو، خو جرګه د بد نظمۍ ښکار شوه. په دې باندې به طاهر رشید سره خبرې اترې کوو چې طاهر رشید هلته څه ولیدلو او څه وایي چې دا یو ښه ګام و چې نسیم افریدي کوم اوچت کړی و، د علاقې مشران یې راغونډ کړي وو، خو چې کوم منتخب شوي ټیکټکران دي موږ ورته دا وایو هغوی له وجې د جرګې چې کومه دی لږه نه ګډوډه شوه. طاهر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه طاهر، جرګې نه راغلی ستړی به ومې نو څه مو وکتو نن جرګې کې؟ جرګې مقصد څه و؟ جرګې کې څه قسمه خبرې وشوې؟ اول خو داسې ده چې نسیم افریدي پخوانی ځل ناظم ډېر ښه ملګری مو ده، هغه یو ښه کوشش و په دغه موضوع باندې، ځکه چې هغه سره په لاس کې د ټایم کیس نشته. ټیک دی ترې ایم پی ای دی، پارټۍ حکومت دی، خو هغه سره په خپل لاس کې څه نشته. نو هغه وس کې چې څه و دا هغه یو ښه کوشش و، ښه دغه و چې کوم ګیس کم فریشر دی یا بجلی لوډ شیډینګ دی هغه باره کې خلکو سره د یو جرګې په حیث کوم دی غونډه روبلې و، خلکو رای واخلي. خو د بده مرغه زه به ورته دا ووایم چې بلکې زه به ورته دا ووایم چې دا یو سازش و چې دغه جرګه یا دغه چې کوم دی جرګه یو تقریري مقابلې په صورت کې دا بدله شوله. مو چې کوم منتخب ټیکټوکران دي ټولو نه اول مو وزیر قانون صاحب چې لس تقریبا نیمه ګنټه تقریر وکړو، تقریر کې یو د کار خبره نه وه. ما سوای دا چې هغه ټرانسمیشن لاین چې کوم د دې پروګرام جوړ کړی دی ښه خبره ده، خو د کې به دا هم کتلی شي چې آیا د ټرانسمیشن لاین چې کوم دی دا ټیکې میکې او کمیشن میفیشن آیا دا صرف د دپاره خو نه ده چې لکه څنګه بي آر ټي او مالم جبا کې شو، آیا دا ټرانسمیشن لاین صرف د کمیشن خوړلو ذریعه خو نه ده. دویمه خبره مو بل ټیکټوکر صاحب خبره کی کنه چې یاره مو لاړو ناوي ته او ناوي لاړه بیوټي پارلر ته لاړه. نو مو دا وزیر قانون صاحب او شفیع جان صاحب چې کوم هغه دا کار وکړلو. ورکې هغه بله خبره دوی دا خبره کوي چې یاره مو خلکو نه رای اخلو. 3 ایم پی ګان یو ایم این ای صوبې کې 12 کال په کام 4 کال حکومت ته وفاق کې وکړلو. بالکل. نو ته عوام نه څه غواړې؟ ما ورته لاس کې خو څه نشته. ټیک دی. ایم پی ای صاحب وزیر قانون صاحب هم تقریر وکړلو، ورپسې شفیع جان ایم پی ای صاحب هم تقریر وکړو، داود افریدي هم پکې تقریر وکړلو، تقریري مقابله وه. او که یو شاید شي ته خیال کړی هر یو کس به چې راتلو هغه خپل کیمرامین ځان ته ودرولو، خپل هغه لایو ویډیو یا ویډیو به جوړه کړه او بس تقریر ختم کو، بس ګیر لګاوه. حالانکه خلک راغونډ شوي هم دوی ته وایي چې موږ خپلې مسلې ورته بیان کړو. خلک بالکل همداسې ته راغونډ شوي وو. او ما خو درته شروع سار کې دا خبره وکړله چې زه د نسیم افریدي بلکې د نه مخکې کاري عبیدالله حیدري صاحب چې کومه جرګه جوړه کړې ده هغه چې څومره ستاینه وکړې هغه کمه ده. خو د نسیم افریدي په دغه کې لکه سیاسي عناصر پکې ډېر زیات وو، او دا زه به دا وایم چې دا جرګه یا جرګې ته یو د جلسې شکل ورکولو یو سازش وشولو. نسیم خلاف نسیم ما ته دا لګي اوس چا وکړلو هغه نسیم افریدي صاحب په خپله ډېر ښه پوهېږي او هغه به کسان هم په ګوته کړي وي چې دا ګوته ورسره چا وکړله. صحیح دی. یو تقریر وکړلو ګیر لګاو ما ایمرجنسي ده، بل تقریر وکړلو ګیر لګاو ما ایمرجنسي ده. ورکه چې تاسو ایمرجنسي ده، بل خبره تاسو دا کوي چې شفیع جان صاحب دا خبره کوي چې ماته عام خلکو ووټ راکړی، ورکه دا ووټ خو در ورکی عام خلک دا بیا ته دا خبره دا سپیناوی ویلې کوي لګیا. مقصد د چې عام خلکو ته ووټ ده، ته خو چا د نه دی ویلي چې فرښتو درته ووټ درکړی یا مامګانو درته ووټ درکړی یا بوټانو درته ووټ درکړی ده. خو دا چې بیا هغه چور مچای شور ولا خبره کوي، نو دا خبره تاسو ټول په خپل ځان باندې ثابتوي لګی چې تم لائے گئے ہو آئے نہیں ہو. نو دا خبره ده. نن ګوره چې کوم درانه مشران درغلي وو طاهر په هغې کې موږ ولیدلو چې صرف د کوهاټ سیټي نه وو،
لچین راغلیو درملکونه راغلیو پکې شکرداري نه پکې راغلیو نور علاقو مشران راغلیو هغه فقط د مقصد راغلیو چې یار مونږ ته یو ستونزه خوشته ده کنه د ګیس زما پروډکشن ځوان دی پروډکشن ضلع دی زه ګیس په پاک تور کوم ولې ماته ګیس نه ملوي هغه دې خبرولو لپاره راغلیو او چونکې چې کوم خلکو ته دا خبره دو اوروله هغه ور باندې خپل خبره واوریدلې او د دوی خبره وانه اوریدله نو همدا خبره ده کنه اوس خبره ده ټولو ته پته ده ګیس مسله شته لوډ شیډینګ مسله شته نورې مسلې شته مسلې خو شته دا چې بیا به ته تقریر کوي چې ما دومره پیدا وخت دومره تولیدات دي د کوهاټ هر یو بچی ته ته ټاکل شوی مشر ته پارلیمان ته لېږلی شوی ته قانون سازي وکړه ته دغه وکړه اوس زه خو عام وګړی یم زه خو څه نشم کولی که ته راسې ته ما دغه تقریرونه کوې ته خو ما سره متصل ته ما استولی چې شته پارلیمان ته صحیح چې ته صرف دغه دو تقریرونو ته راپاسي بھائی مراد سعید آزاد کرو اس کو یہ کرو بھائی مراد سعید یو ځل نه سل ځله دار ته وخیږي ما مراد سعید سره څه کار دی زه خو ژاړم نه زه د خپل کوهاټ ژاړم خپل کوهاټ خلک ژاړم چې دا په تکلیف کې دي هغه بله ورځ زنانه راووتې دا د چا شرم دا د چا شرم بالکل دو خو شرم نوار سره بالکل پاک صفا دي کنه که وزیر قانون دی که یو ټیک ټاکر دی که بل ټیک ټاکر دی که مولا ایم ان ای صاحب دی اوس امریکې کې ناست دی هغه اپسلیوټلی ناٹ والا خبره هم کوي حقیقي ازادي هم غواړي او ناست دی ملته په امریکې کې چې چا د دې خلاف سازش کړو هغه نه دا غواړي زه نه پوهېږم چې دا شرم چې شوي حیا چې شوي دو په د ټکو باندې دا پوهېږي مو که نه تیر نن جرګه چې ګماو شه ښه په نظر باندې ورته مونږ ګورو چې دا د نسیم افریدي یو ښه ګام و چې د خلک یې راوچت کړلو خو اوس دوی ته څه کول پکار دی چونکې مشرانو خو هغه خو بېوسي خپله ظاهره کړه چې مونږ دا څیز نشو کولی بلکې مونږ دا په خپلې مسلې بیانې کړي چې مونږ سره وفاق زیاتی کوي نو مونږ په چا ته ژاړو وفاق زیاتی کوي که نه وفاق بارے کې به زه درته خبره کوم په پښتونخوا کې 12 کال روان دی د تحریک انصاف د کې کشفي جان یې چې ما پهله ځل دی غلطه کوي که د کې داود افریدي یې چې ما پهله ځل دی غلطه کوي د کې که افتاب علم یې چې ما پهله ځل دی غلط دغه دی تسلسل یو دی مغا سیاسي ګوند دی مغا پارټۍ دی مغا پارټۍ نه تاسو الکټ کېږي لګي که شهریار افریدي هغه خو یې لم نشي که نه صحیح شوله اوس خبره دا ده چې ته یې چې څه کول پکار څه نه دي کول پکار زه بیا دا خبره کوم چې دا نسیم افریدي یو ښه ګام و بلکې صرف نسیم افریدي نه چې څوک هم راپسې د کوهاټ حقوقو دپاره خبره کوي د کوهاټ ښېګړې دپاره خبره کوي د کوهاټ خلکو ګټې دپاره خبره کوي موږ ورسره وو موږ ورته ښه کلکه کومک به کوو ملاتړ به کوو خو دا نه چې ته راشه تقریر وکړه او هغه نه بعد ته لاړ شه غیب شه اوس زیاته تا سره وفاق کوي لګیا 2013 نه 2018 پورې ځکه چې په صوبو کې اتا حکومت وو په مرکز کې نون لیگ حکومت وو یا د پیپلز پارټي حکومت وو صحیح فل هغه نه بعد 18 نه 19 دا په کم څلور کال چې تا حکومت د کې خو تا تحریک انصاف حکومت وکنه د کې یو دغه د ماته راپاسي یو ماته د خبره جواب راکړي چې چا د عمران خان نه چا د وفاق نه تاسو کړی چې د ما ان اف سی ایوارډ کې څومره حصہ دی هغه ماته څومره ملا دي د بجلی منافع ماته څومره ملاوه ده چاته غوښتل شوله نشوته غوښته او چې دا پښتنه دونه کې دوی چې نه دا ذاتيات کوي ته یو خبره زه ته دلته په ریکارډ کوم په جار ارته کوم چې پاکستان تحریک انصاف په شمول هر هغه یو ګوند چې هغه غواړي چې د وفاق کې حکومت راشي دوی وزیر اعظم جوړ شي هغه وفاق نه خپل حصہ نشي خسته ځکه چې وزیر اعظم جوړیږي ته په پنجاب باندې ته پنجاب خپل وزیر اعظمي د پاره خپل حکومت د پاره خپل اقتدار د پاره نشي خپه کولای ته نه خپل حق نشي غوښتلای د ګنداپور صاحب چې څوک ور باندې هغه چوړو دین او څوک ور باندې دوزمار او څوک ور څه نامې کیږي کله یو دوزولي بٹن بند کر दूंगा بٹن سے بند کم وړ کیا بٹن کو سپور تا ملاو نه شو بٹن په مونږ بند ها بیا یې چې پنځل رسیدو کې قیدی نمبر 840 آزاد کما پنځل سے هغه په تیر شو خبرې مونږ اورو او اوس یې چې کفن یاره شرم حیا څشتا او کنه زه خو په دنه پویګم چې دا خلک بالکل سپاک نیکسټ لا عمل څه کوو نو پکړ نسیم افریدي د پاره چې هغه دا شی غونډې وروړي پغې کې د کسان انوایټ کیو کنه ګوره د سره نسیم افریدي مطلب ډیر شریف النفس انسان دی بالکل مطلب یو جذبه شته اور کې خو یو مشوره به زه ورته ورکول غواړم چې نسیم افریدي چې کوم د هغه ته پکار دی چې مشوره کوي
هغه داسې خلکو سره چې هغه پوهېږي چې دا ما خیرخوا دي او دا ما ښېګړه غواړي نو هغه د پهله مشوره کوي ګوره جرګه الریډي جوړه ده تا که دا شاید نوټ کړی وي نو هغه جرګه چې لکه قاري عبید الله حیدري صاحب ټنل مسلې کې لګیا ده هغه نن هغه ایلیمنټ په دې کې نو مطلب دا جرګه نه یو سیاسي جلسه وه زه به دا ورته وایم پرېږ نږدولو خلک پرېږ نږدو ځکه خو زه یم چې دا زه د شي ته چې مطلب جرګه وه جرګې کې څوک مشر نه وي جرګه ټول د هغه د مشرانو یو غونډه وي مشورې ورکړي هغه به د مخکې څوک نه خو دلته نسیم ته به زه دا ویم چې ټول کوم مشران دي دا د راجمع کړي پهله مشوره وکړي هغه نه بعد یو سټپ اوچت کړي که هغه سټپ فرض کا اوس 4-5 کسان چې هغه کوم مخلص خلک دي کوهاټ خلکو دپاره هغه چې ورته مشوره ورکړي نسیم افریدي ته یا قاري عبید الله حیدري صاحب ته به دا سیاسي چې څومره دغه دي چې څوک تقریر کوي او کیمرامین ځان ته ودرولی وي چې بس هغه خپل فیسبوک پیج نه هغه اپلوډ کړي مسائل برباد کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے نو دغه ته به دا خلک متاجر نه وي خده کې یو بل خبره اضافه کول غواړم هغه دا چې دو اوس یې چې له عمل څه پکار دی ټیک دی ګیس وفاق سره دی بجلی وفاق سره دی او نور کوم وفاق سره تړلي محکمې دي هغه ټیک دي خو ته ماته د یو خبره ځواب راکړه که د پیسکو خبره راشي تا کور ته میټر کوزولو ته څوک رسي امدا پښتون رسی امدا کوهاټ اوسیدونکو رسی اته ګیس کنیکشن کټ کولو لپاره څوک رسی امدا رسی هغه چې اف آی آر درج کوي چې تا درج کوي امدا هغه پتا پښتونخوا پولیس کټ کوي لګي ته منې کا یو قرارداد پیش کا څه مطلب کا څوک غلا کوي کا څوک کونډیا اچي کا څوک دغه کوي ځکه چې د ګیس بجلی دا د پښتونخوا خپل پیدا وخت دی خپل شینه څوک مغلا نه کوي غلا کته نه کیږي هغه 2416 انچ کتر پیپ چې کوم د هغه روان دی پنجاب ته او یو بل خبره مو یو بل مشر دی هغه یو مطلب زه بداوم چې هغه یو ډوزه وشتي و شمیم افریدي صاحب سېنیټر پاتې هم دلته په کوهاټ پریس کلب کې چې کله مو تاسو کو هغه چې زه بدا کټ کما شپږ کاله د سېنیټري وشولو تیر شولو سره د 2 سېنیټرانو سره د یو ایم پی ای چې هغه پر لپسې 3 ځل ایم پی ای پاتې دي به د ووټ بیلنس لپاره دا ټیک دی هغه پکې څه ونه کړل نو خبره داسې ده چې که تاسو غواړئ عملي ګامونه پورته کول غواړئ د خپل ادارې سکیورټي ورنه والی مین پاور ورنه والی هیومن ریسورس ورنه والی او ورته وي چې مړه او خپل خلکو ته اجازت ورکړي چې څوک هم دغه درځي بس مونږ یې ذمہوار یو پولیس ته منې کا سکیورټي ته والا چېرې دا که څوک هم داسې بس خپله ورسره پوهېږي نه به تاسو باندې اف آی آر کېږي او نه به تاسو خلاف ته لیګل ایکشن اخیستل کېږي ټیک شو طاهر جان ډېره مننه وروره خوشحاله اوسئ طاهر رشید خبرې تاسو واورېدلې یقینا هر یو تن په غوسه کې دی هر یو تن په دې فکر کې دی چې زموږ د ستونزې به څوک هواروي کله چې د مشرانو جرګې راغونډې شي کله مشران کینی او د یوې مسلې حل لپاره په هغې باندې خبرې اترې شروع شوي نو بیا سیاسي کسان پکې راشي هغه پکې سیاسي تقریرونه شروع کړي او دغه سیاسي تقریرونه جلسه جرګه چې کومې په جلسې کې بدل شي نو دا شنه د کون پکار مونږ ته یو عملی اقدامات پکار دي عملی ګامونه اوچتول پکار دي چې د علاقې مسلې هواري شي کوهاټ کې دا وخت چونکې یخني موسم چې کوم دی شروع شوی دی ګیس لوډ شیډینګ چې کوم دی حد نه زیات شوی زموږ ځانه چې کوم دی هغه په احتجاج باندې شوي دي کتونکو په دې باندې به انشاءالله موږ نور پروګرامونه هم کوو نسیم افریدي سره پروګرام کوو هغوی به ورباندې ګورو چې د هغوی څه سوچ او څه سوچ باندې خلک راغونډ کړي وو اوس اجازه غواړو د الله په امان